د پیغمبر د حدیث مفهوم دی مور دې خفه کړه د مور د خفګان او د مور د خفه کولو تپوس به د رب العالمین کوي دی خو بوډا دی ما ته څه نشي ویلی الله خو بوډا نه دی دا خو بوډا دی ما څه نشي ویلی الله خو بېوسه نه دی الله کلی شي تپوس څومره کشر کول دی ولکان دي او زما بیان اوري بچې د ما در باندې له خفه کېږي مه کوئ د مور او پلار قدر وکړئ مور او پلار نبي سلام بالکل مور ده که ستا یو لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور وایي چې نه وی ښه چې ستا 100 لک روپۍ هم تاوان کېږي او مور او پلار وایي چې نه وی ښه خو دې چې ستا تاوان مور او پلار به خوشحاله وي او مور او پلار لم پکار دي چې بچې د لاس ته نو باسي ګورې نقصان ټول د مور او پلار دی ماشوم یې د لاس نه ایستلی نو ما ته هغه ډاکټر صاحب وایي بېګیا را باندې لرې کړي ای بچې تا له کوم مالکې خرڅ کړه اوس نه خرڅ بس پیسې ګټم الوځئ په لوپران والوځئ ما وی ډاکټر صاحب بس یو تپوس ته نه کوم خبر کېږم مې تاسو هم خلکو له چې علاج کوئ اپریشن کوئ نو دردوئ خو هغه درد د هغه د فایدې دپاره مې زه هم درته یو خبره کوم لږ د دردومه خو ستا د فایدې دپاره خفه کېږم اپریشن دی له کوم مې تا به دا بزوی ځان سره چې تر جومات ته منزله نه بوتلي چې ته به یو سیروزې له نه ته تېرې نه به دې بوتلي چې ته یو شبې جمعې له به دې ځان سره نه بوتلي چې ته جومات ته به دې نه بوتلي مولا وایي زه نه یم تللی نو دی به مې څه بوتلي خبره خلاصه شوه خبره خلاصه شوه تا ته سخوندر جوړ کړی دی کوم سخی چې ته په خپل موږي لوی کې او هغه سخی جوتي نه کې او دا زمیندار ناسې تپوس دی او کار پې ونه کې او ته ورته بوتاوه کې او ته وله ونډه ورکې رښتیا ووایه هغه سخی په خپل مالک رالګي او که نه رالګي مسخوندر ورته وي مسخوندر اول خپل مالک وي مسخوندر او که په قربانۍ خرڅې او میلې ته یې بوځې چې ته یا اسې خرڅې نو په 6 پړو به دې تړلي او ټوپونه به وایي ولې او چې کم څاروي دي جوتي که زه خو تاسو زمیندار یې ما خو هم زمینداري کړې ده ما ته خو پته ده چې کم غوی دي جوتي که او یوې ته دې واچوه خوراک وله ښه ډېر ورکوه او جوتي دې که یوې ته دې واچوه او کم غوی هغې باندې بار شروع کړه چې په ده زه بار کوم او کم دې ریړۍ ته واچو او ریړۍ پې ګرځې رښتیا ووایه چې هسې ورته برنده مه ګورې نو یېرېږي